ویل ډن بابر اعظم، ډیر زیات زبردست ډیسیژن او ډیر زیات ښکلې خبرې د بابر اعظم د سایډ نه د سیم ایوب حوالې سره. سیم ایوب په باره کې دا خبر روانه وه چې هغه به د ورلډ کپ نه بهر کیږي، ورسره چې کوم دی د انګلینډ د دورې نه به هم بهر کیږي، خو بابر اعظم چې کوم دی هغه بیک اپ یې وکړو، هغه له مطلب سپورټ ورکړو یو قسم له. او چونکې پاکستان کې د ټیم کې ډیر زیات ضرورت دی دغه شانته کې اګریسیو پلیران ته. سیم ایوب چونکې زموږ سره یو اګریسیو بیټسمن دی، څنګه چې محمد حارث و. محمد حارث چونکې زموږ لاړې د بدقسمتۍ نه هغه په سکواډ کې شامل نه کو، دا به یو بدقسمتي د پاکستان کرکټ ټیم د دې لپاره موږ وګڼو. ګوره همیشه دپاره محمد حارث په خپل انټرویو کې په خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې زما چې کوم سټایل دی د بیټینګ او زه چې کوم بیټینګ کوم په دې کې ریسک ډیر زیات دی، همیشه دپاره زه ریسک اخلم او دغه شانته کې بیټینګ تاسو ته زه مخې ته ږدم. که تېر ورلډ کپ کې تاسو د ونډې وګورئ په هغه کې څومره ډېر زیات زبردسته اګریسیو او ډېر زیات په ښکلي فارم کې په نظر باندې راتلو. مینلی چې کوم دی هغه به پرفارمنس هغه کاوه په خپل ټیم کې. دا داسې کلاړین دي اګریسیو پلیران چې کوم سیم ایوب دی او محمد حارث، دا داسې پلیران دي چې د دیو په بیټینګ کې فیلیور ډیر زیات دي، دیو فیل کیږي په وجه دی چې دیو په 15 شپږ میچونو کې مسلسل پرفارمنس د دیو نه کیږي، خو دوه میچونه به داسې چې هغه به امپورټنټ میچونه اهم میچونه وي، ګټلې میچ به اگینست ټیم به ستا دغه میچ تا د لاس نه اخیستی خو هغه به د هغې د خولې نه او د هغې د طرف نه راواخلي. اوس چونکې دلته کې خبره سیم ایوب روانه وه چې دا په سکواډ کې نه شاملېږي، خو بابر اعظم ویل چې دا زموږ سره داسې پلیر دی چې تقریبا 20 25 یا 30 منټ په کریز باندې ودرېږي نو د میچ هغه نقشې مکمل طور باندې بدل کړي. او دا حقیقت هم دی چې داسې پلیران کله په کریز باندې ودرېږي یو نیم ټایم چېرته نشم ویلی چې په کریز باندې سټیټ ډېر زیات وکړي خو بیا هم څه ریزلټ میلاو نه شي، مطلب بالونه ډېر زیات خراب کړي، حالانکه سکور یې بیا هم کړی. خو دا داسې پلیران دي چې د میچ هغه سټرکچر هغه فیس او هغه ټوټل چې کوم کنډیشن دی هغه به درله هم بدلولی شي. دا داسې پلیران دي. نو بابر اعظم د هغې حوالې سره وویل چې اوس موږ ته په دې ټیم کې د داسې پلیرانو ضرورت دی چونکې زموږ سره حارث محمد حارث چې کوم دی هغه زموږ سره اوس په موجوده ورلډ کپ کې نشته دی او ډېر زیات انتهایی ډېر زیات ضرورت و داسې غونډه کې پلیرانو ته پاکستان کرکټ ټیم کې. الریډي داسې ده چې زموږ سره نور پلیران هم موجود دي خو داسې قسم پلیرانو ته ضرورت دی چې هغه اګریسیو گیم کوي. ټیک ده که چېرته کې ستانه سیم ایوب لاړ شي اوټ شي ډېر زیات کویک نو څه چل دی چې شاته تا پسې نور داسې پلیران شته چې ذمهوار پلیران دي. که چېرته کې دا سټې وکړي یو 10 اوور پورې سټې وکړي د میچ نقشه به هم بدلي. خو بهرحال دا چې ریسک همیشه دپاره اخلي نو فیلیور به پکې ناکامه کېږي به ته خامخا. نو داسې قسم پلیران دي خو بهرحال محمد حارث هم پکار په ټیم کې ورسره چې کوم دی سیم ایوب د چانسز دا چې هغه په سکواډ کې شامل نه شي خو د خوش قسمتۍ نه سیم ایوب بیا هغه بیک اپ وکړو بابر اعظم په خپله باندې چې نه ما ته د دې پلیر ضرورت دی. نو ویری ویل ډن دغه شانته کې پلیرانو ته ضرورت دی او دا د ټیم دپاره ډېر زیات اهم دی. خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ چې بابر اعظم دا فیصله تاسو باندې څنګه ولګېده، آیا دا ښه ده او که نه ده. لا ویږي نو ویډیو کې تر هغه ته مال راکړي اجازت. د الله په امان.